دا واقعہ جدا پا جلد اول کی هم ذکر دا دو زیا او پا جلد ثانی کی دینا علاوہ بیا بیا رازی. مقصد د امام بخاری رحمه الله چونکه د بدریینو اثبات ته د بدریینو تذکرہ ده. دا دمره وګد حدیث امام بخاری رحمه الله صرف دې لپاره راوړي چې حضرت حمزه بدری او خلاص. حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ دې بدری صحابي بس نور 400 واقعہ په حدیث کې دا غو بیا ورسره ګورو. دا خو موضوع د امام بخاری وا. حدیث کې یو عجیب واقعہ ذکر دا د غزوه احد نمخ کې لا شراب نو حرام شوی، حرمت خمر نو نازل شوی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تا د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لور فاطمہ کوئی دنشی ہوا. بیا دغه د واده پروګرامو چې واده پروګرام شي ناغې د پاره خیمه جوړول غواړي، هغه د پاره ولیمه کول غواړي. نو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تا نبی علیہ السلام یو اوخه د بدر د غنیمت نه ور کړی و او بل اوخه چوا ناغه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د مالفه د خمس نه ور کړی و. نو حضرت علی صاحب د دو اوخانو د اوخو مالکو گاونډي ته حضرت علی صاحب چې الکه ما سره بتلار شي او دی غر ته بزو سرګړې براو. سرګړې پیژنې یو قسم واخه دي آ براو بیا بدل تک په دې زرګرانو باندې به خرج کو. زکه چې زرګران باغی سره خپل هغه باندې غونې چې کوم دې کنه هغه سوی ورته حاکم کې چې اور بلې پټه ونه ناغي کې به په دې سره اور بالاو. دا واقعو په دې زرګرانو خرج کو. نو زبا د حضرت فاطمه د رسخته او د ولیمې د پاره بزان سرمایه جمع کړه. اوخي راغلی یو کورو التدن حضرت حمزه سے ورسره ویزم وی نور کسانو شراب سکل. دای الته یو کورو د حسین کې دا دواړه اوخي وتړلې او حضرت علی صاحب لار د اوخو د پاره پالان او ذک ورته خلق وته کتی وي بنیر کې ورته بس وي. د پالان کتی بورای غټي غټي بورای او پړي یره چې کته ول راوړم غټي بورای راوړم چې پای کې ګوس یا او اخاچو او پړي راوړم چې وتړل. دوی چې څنګه شراب سکل دي نو دی کې یو وینځرا پاسه دا ورغي سندره ویل چې الا یا حمز للشروف النوائی انور اشعار شته 320 نو درته ان شاء الله. نو اے حمزه کنا پاسه کنا هغه سربو او خط پاسا او دغه هغه عمده زیونه لکه کوهان هغه غوس کا کټ کا او دغه هغه اینی را کټه کا راوړه دې کټو کې پاسو کو او قطری هم اخرو او ستی رتی کو اخرو پاسه کنه چې خایا شوشي. حضرت حمزه سے ورا پاسه دو او جوړکه واغست او د حضرت علی صاحب هغه اوخونه کوهانونه هغه غوسکړه او د تشي والا وشلول او دنه اینیم را وخت. وشوی حضرت علی چې راغی چې ګوري نو دا اوخي غار شوی دي. افسوس ول راغی او وی جړل
چا ورته چې دا چرته به حمزه دلته دی هغه داسې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پس علی سے ولاد نبی علیہ السلام پر صادر راواغست او چراغ حمزه ته داري سکړي حمزه خو په نشه کې و هغه چې دا زوکت لګ نشي څخه جوړ انا داسې پوته وکته بیا ځنګون ته بیا داسې برا او نبی علیہ السلام ته تاسو څوک یې چې دلته راغلی یې عبد المطلب غلامان یې مانا تاسو غد عبد المطلب نسیه زویم زاغی ته زیات قریب یم او عبد المطلب چونو دغه خوغه بادری او شهرت بادری اشهر مشهور وا مانا زه یو ډیر بہادر سړی زوی تاسو ما سره خبرې کولې شه نبی علیہ السلام پوښتنه چې له خو په نشه کې دی او اوس دا صرف قولی فطور دی چرته قولی فطور سره فعلی فطور جمع نشي چې الله سوانه چی نبی علیہ السلام دغه مجلس نه قهقرا واپس راغی او دا دغه زمانه خبره ولکه چې شراب لا نو حرام شوی دا رسو سورۃ مائده په تفسیر کې هم دا حدیث راځي او په 320 کې جلد اول کې هم دا حدیث تر شوی دی اوس ورته تقوا کې د امام بخاری د تولې راوړی دی داخی چې حمزه خلاص حدثنا عبدان امام بخاری شیخ عبدان دی عبدان به ان شاء الله زمونږه په جلد اول کې سبا راځي التم حدثنا عبدان دی دا یو راویو د امام بخاری استاد چې نوم عبد الله او کنیت ابو عبد الرحمن کنیت ابو عبد الرحمن نو اوس خلق د تخفیف د پاره د اسم نم عبد واغستو د کنیت نم عبد واغستو عبدان ورته نم عبد الله او کنیت ابو عبد الرحمن محدثنا عبدان اسم کنیت دواړو کې جزء اول عبد دی قال اخبرنا عبد الله ومال خبر را عبد الله سے اخبرنا یونس هغه مال خبر را کړ یونس سے ها تحویل السند پدیب ان شاء الله سبا باس کو چې دا حاوی لکی یا نوی لکی دا علامت سلسله وحدثنا احمد بن صالح نمانه امام بخاری دا حدیث دو استادان نقل کیوی عبدان دی بل احمد بن صالح دی قال حدثنا انبسا قال حدثنا یونس عن الزهری معلومه شوا چې مرکز د روایت یونس دی اسناد د شيوخ جمع کی په یونس باندې قال دی اخبرنا علی ابن حسین بمال خبر را علی ابن حسین چې ملقب دی په زین العابدین ان حسین ابن علی حسین ابن علی رضی الله عنه او دا حسین د فاطمی زوی د علی سیف زوی اخبره نو دی حسین چې دی علی ابن حسین تا خبر ورکا یعنی حسین خپل زوی تم نم علی خو د پلار نوم خو ان علی حضرت علی شنو قال ویلو کان دی شارف و ما دی پار یو زړه اوخه شارف هغه اوخه ته وی چې کوم مسنی معنا عمر رسیدوی ما څنګه یو زړه اوخه من نصیبی من المغنم یوم بدرن د برخې زما د غنیمت نه پر د غزوه بدر علی سم بدریو ها علی سم بدریو معنا بدر ته چتلو او په بدر کې چې کوم غنیمت ملاو شو هغه غنایمو کې مال پیغمبر اسلام یو خمرا کړی و وکانه النبي صلی الله علیه وسلم اعطانی او دارنګي بوایخه او دارنګي و پیغمبر علیہ السلام چې راکړو ماته مما دغه مالنا افا الله علیه من الخمس چې الله پاک را جمع کړو په خپل پیغمبر باندې د خمس نا مالفه یو مال غنیمت یو مال فی وی کنه غنیمت ار هغه مال ته چې جنگ نه پس ته ملاو شي مال فی هغه ته چې دشمن مغلوب شي او تختی او ته دغه مال پاتې شي
یوم اذن په دغه زمانه دا شو چې په بدر په زمانه کې دوه خو مالک والی سیب یو د مالفین ورته ورکړی شو او یو د غنیمت ته بدل ورکړی شو دا دوه شوي حضرت علی فلما اردت ورکچ ما اراده وکړه ان ابتنی بفاطمه بنت النبي صلی الله علیه وسلم چې زه وادو کما ولور د پیغمبر علیه السلام اصل کې ان ابتنی ابتناء بنا فمعنى د رخصت راضی فمعنى د وادو کول راضی او د وادنا فبنا یا ابتناء سره تعبیر زکه کوي چې عربو با واده الک او چول به ځان له کور کمره به جوړ کړه او کې چره غربابو نو بیا به ځان له بار یو تنبو ټکواو او عرب اوسم دغه سي مزیدار خلق دي داسي مزیدار خلق دي او ځکه آل یعنی عربو کې انتهایی سکون دی او امن دی منګه د شپې مدینه منورې ته تلو په دلار کې غټي غټي میری دي په میلونو کورونه نخکاری بالکل آبادی کم ده مکه ډیره نو دې سړک نه تقریبا لکه 200 فوټه یا 200 غزا لري زه په دې بغاډي ولاړو د شپې پړق پړق مې کول مونږ ته پته جو دا غاډي دي مونږ چانه تاسو کنه سفر کیو هغه دا عرب خلک هغه څنګه وای د دوی عربو کورونه ډیر لند لندي واړه واړه جوړي په دوی چې شپشي یو قالین را واغلی او الته کې په اوټلو کې خوراک تیار ملاويږي خپل ماشومان او خدي هغه راولي دې میرا کې کته زمکه باندې قالین واچي نو ټول شپه بیا په دې کې ودی کړ یو خوارغړی کړ بل خوارغړی او دا قدرتي هوا چې کم دمغه حاصلې او دا دوی لپاره د ټول نه غټ عيش داده ماشومان او خدي دلته کنور تاسو پته چې څه حساب کتاب او نه د دې خطرې چې گاډي بسو کو تختی نه د دې خطرې چې د شپې بسو ډاکوان راشي موبایل باندې واغلي پیسې ورواخلي دا څه د امن ملک دی نو اوسم دوی چې کوم ده داسې بار ته دي او اوس د هر جمعې شپې باندې او د هر بود شپې باندې په حرم مکه کې نکاحونه تړل کیږي ساده خلقي بدن نکاح تړي نو بیا غ زمرا پاس نو سر سره ملاو شي ان دوی بیا سکړي الته غټ غټ ټولې نه ټولو کې کمرې اغوستي مغاله کې جنې چې دین هغه جنې راولې دی ټول دا انالته خاله کې هاي کمره مخ کې ناغستی یا بګه پاتې کیږي خپل خوشوق چې پورا کړي بیا کوته نو ان ابتنی بفاطمه وشو کنه چې زه وادو کوم فاطمه سره یعنی بنا غبیر رخصتی وی وعدت رجلا سواغا ما وعده کړیو سړی سره چې هغه زرګرو فی بنی قینقاع او دغه زرګر تعلق قبیله د بنو قینقاع سره د وعده د سوا ان يرتحل مایا چې دیو ما سره زی غرتا فناتی باذخرا من به دغه نرات راړول کو په سبا باندې په وقو باندې اذخر سرګړې فاردت ان ابيعه من السواغين ما اراده وکړه چې زبا خرصوم دا واخه من په باندې اعلی سره دی على السواغين په زرګرانو باندې فنستعين به في وليمه عرسي ازب امداد حاصل کما د دې په پیسو باندې ولیمه د واده خپل وبینا انا اجمع لشارفیا ناګان هم چې ما جمع کول په د خپل دوړ اوخو من الاقطاب د پالانوننا کته چوته کته والغرائر او د غټو غټو بورونا یو بورای دا وړکنا یو غټ بورای لکه د اوخ دغه لکه د بوسو دی فارچی استاد بکتی د غټي غټي بورای نه چی ها نګونا
ونشن والغرائر او غټ غټ نګونه والهبال او پړي وشارفايا او اخذ ما چې مناختان الى جنب حجره رجل من الانصار فغار د حجره د یو سړي د انصار قبیلینا حتا جماعت ما جماعت تر دې پورې چې ما جمع ک هغه شی چې ما جمع کول جماعت جمع مک ما جماعت هغه چې ما اراده د جمع کول کړی و یعنی پوری میراړل پوښیکن نګونه میراړل او کتو د پاره می کپڑے اسباب میراړل فاذا انا بالشارفيا پسنا غان چې ما او قتل خپل دوار اوخه قد اجبت اسنمتهما چې وسکړې شو کټکړې شو دغه دوارو کوهانونه کوان به یې نه کنه ابرجی وبقرت خواصرهما او شلول شو دغه تشی دوارو بقرت د بقر نه دی او بقر شق توي او بقره ته بقرم زکوي چې لانها يشق الارض دازمکشلی وبقرت خواصرهما او دغه تشی دوارو شلول شو واخذ من اكبادهما او دغه اینی راغسته شوی اکباد پیجن اینا کلیجا فلم املک عینیا ما کنټرول او نکړې ش په خپل سترګو باندې یجا را لګنه حتا رایت المنظر یعنی حين رایت المنظر سوچ ما دا منظر د تاوانو کته خو خمیوی دعا اللهم ملاو شوی هغه خراب کی پکې سمست جوړ شوی قلت ما وی علی من فعل هذا دا کار چا کړی دی قالوا خلق يفعلوا حمزه ابن عبد المطلب دا استاد عبد المطلب زوی حمزه کړی دی وهو في هذا البيت في شرب من الانصار عنده وشو کنا او هو دا حمزه چې په هذا البيت په دې کور کې دی په شربن هغه دلې د شرابيانو من الانصار د انصار قبیلینا عنده قینتن چې د حمزه سره دغه یو سندر غاړي جنیم دا قینات د قینات جمع ده او قینات هغه جنکو ته چې ناتون او یو سندري وي په دغه زماني سندري ستاده زماني نعتون دي او دا سندري نه ګوره دا غډيره خطرناک دي دا نجس الپادری بدبخت زوی چره نو دیم دا احادیثو کې چې مغنیات و مقنیات راشي نو دیم سندري وای کنه په مجالسو کې او ډانسونه کوي پیغمبر اسلام به سندري نه اورېدي وي الکه ظالم بچیا غ ناتونو هغه ناتونو کې د چا مذهب او د چا صفات وو د مجاهد او د شهیدانو صفات وو او د مشرکین مذمتونه قباحتونه بو ایو استاد زمانه سمدری دا غمرا رامي تو ډک دي زمين پتاي ما او تمين پچای او راش رب لپاره دا زما څنګه آشنای پوښګن دې زمانه خدا سمدری دي دا سمدری منع دي دا سمدری عنده قینه او حضرت حمزه سره یو جنای سندر غاړی دا یعنی گانا گانے والی و اصحابو دی مرگریم دی فقالو نو اوی دی مرگرو او دی سندر غاړو او صيغه د مذکر تغلیبا علی الذکور علی او بر نسخه دا چې فقالت او دا اصل نسخه دې چې نه چې سندري ویل نو فقالت نو وی په دوران د سندرو کې الله یا حمز للشروف النوائي 320 سفر اواړه او چې تا ته سندري وی حاشیه دغه حاشیه نمبر 2
بر سر کې خوشوا الا یا حمزه واذا اشاره الى ما في قصيده مطلعها الا یا حمز ازګه دا اختصار د حمزه ته ده کنه الا یا حمز للشروف النوائي وهن معقلات بالفناء دا غنای غلط ته غین نه ده دا فنا ده او فنا پیجنې سهن ته وای زع السكين في اللبات منها وزرجهن حمزة بالدماء وعجل من أطابها للشرب قديرا من طبيخ أو شواي ترجمه تغوکه دا شرف نه دی دا جمع د شارفتون دا او شارفه بوډه اوخه ته وای او نوا چې کومه ده کنه دا هغه سربو اوخه ته وای سربا وخین چوي او هن کی ضمیر دی اوخه تراجی دی معقلات د عقال نه دی عرب دستور چې کله به دا اوخه کې ناولې کنه نو هغه زنګون چې مات پکم دا پړې بو تړاوله اوسم دغه څه کوي اوخکینی نو هغه زنګون ولا اوتړي پوری سره چې دې بیا پاسینا او ځای سکین چړې ته وي لبات ته لب جمع ده او لبا دې مړې ته وي دا وزرجهن ده زرجا بمانه د خالته ده ککړکول حمزه حرف ندای مقدر ده چې یا حمزو بالدماء ویني شي وعجل معنی تلوار دي من اطائبها اطائب د طيب نه دي هغه عمده وخده عمده یا سوي کلیجی کنه اینا او یا کوهان وخه خوګي خاص کر کې چې د غرونو کې خلک قربانیو کې نو په اینی جګړه یو اینه به مال راکې بل اینه به مال راکې او که ما سر د قربانی بر خرال اینه ټول استا شو دغه چې ما د پار نقصانی د کانزر مریض د پار خري قدیرن چې کوم دین دا د قدر نه دی خدا قدیر نه ښه قدید دی دا د کتابونو کې غرا غلطه ده دا قدید دی او قدید چې کوم دی کنه د غوخو پستو کوټو ته وي تاسو پټي وای پاسته پوټي چې پای کې اډو کې نه کنه پاسته خوشو کنه من طبیخن د طبخنه دی چې په کټوي کې پاخي شي وي او شوائن په معنا د ریتوال دی یعنی غوخي پستی را لراوړه او یا را رتی کراوړه اوس ترجمه ته وکیدا الله یا حمزه للشرف النوائي اے حمزه فاسا لپاره دغه اوخو سربو فاسا په طرف د اوخو سربو وهن معقلات بالفناء وغه تړل شوی دی د کور په سهن کې زع السكين في اللبات منها کې د تورا دغه په مرو باندې وزرجهن حمزه بالدماء او ککر کا د اوخي اے حمزه په وینو د دوی سره چلاله کې وینو ځي ککر پیژنه کنه ککر خلق مل وعجل من اطائبها لشرب او زر راوړه دغه عمده خالپاره د شرابیانو قدیدا من طبیخ او شوائی هغه ټوکري د غوخو پخې کړې شو نه یا د ټوکري د غوخو رتو کړې شو نه رتی غوخه راوړه ایا په کټوي کې پستی پخې کړې راوړه مثلا ځل شو خپل کتاب دی واخله فقالوا في غناء الا يا حمز للشرف النوائي يا نوائي اے حمزه پاسا په طرف دغه اوخو سربو فوصب حمزه الى سيف راټوب حضرت حمزه په طرف د توري باندې
نو فعجب اسنمتهما نو کټ کړل د دې دواړو کوهانونا وبقر حواسرهما اور ویشلول دغی دواړو تشي فاخذ من اکبادهما نو واغی استغوخا دغی دا اینونا اکباد دا کبد جمع دا بس قال علی حضرت علی سوی چما دا صورت لیدنو فانطلقتو زلالم حتی ادخلو یا ادخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تردی چیز داخل شما نبی علیہ السلام سخا وعندو زید بن حارسہ او حضرت نبی پاک سره زید بن حارث ناستو فعرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی لقیتو معلوم که اغا حال پیغمبر پاک زما کم چې ما ته ملاو شو لقیتو ما ته رسیدلو یعنی ما خو جړل طبیعت می خرابو نزد چې حضرت صاحبو کتم نظما کا کیفیت نه خوشو چې دې خو ډیر پریشان دي فقال نبی پاک چې مالک ای علی سدی تعالی را ما یا رسول الله اے الله پیغمبره ما ریتو کل یومه نمی دلی غم جن رز پشاند نه رزه مار ایتو سری مار ایتو نمی دلی یو رز غم جنا کل یومه پشاند نه رزه دیر غم جن شیما نبی پاک هغه سری وی ادا حمزه علی ناقتیا زیاتیو که حمزه په زما او خو باندې ادا د عدوان نه دی زیاتې کول فعجب اسنمتهما نو غسکړه دغی کوهانونا وبقر حواسرهما او ویشلو دغی دواړو تشي وها حرف تنبیه او هغه چې دی هو حمزه ذا دلته دی فی بیتن دې کور کې ماهو شربن چاغي سره ډله د شرابیانو دا شربن بونه شربن آی سره ډله د شرابیانو دا د شرابیانو ډله ور سره ناسره فدع النبی صلی الله علیه وسلم بردای پیغمبر اسلام خپل صادر را وخت فرتدا بنوي فرتدا نو صادر استعمال کا ددان چې صادر واچو یا تاسو طالب جانا چې صادر پزان خور کو اڅ دا واچو وټه کې زما پزان مال خوخ نه دی واچو هغه واچو وټي واچو دغه واچو دې څه مطلب دی او صادر پزان باندې خور کا یعنی صادر پزان باندې سم کوم ثم انطلق بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان شو يمشي چت وتبعته انا ورپسې شمز وزید بن حارثه زید بن حارثه حتى جاء البيت الذي فيه حمزه تردی چراغ پیغمبر علیہ السلام هغه کور ته کم کې حمزه صاحب ناسو فاستاذن علی پیغمبر علیہ السلام ور اٹھکو یعنی دن نتلو اجازت وقت فاوزین له نو حضرت اجازت ورکړې شو ځکه عربو دستور چې مجلس بناسو ورکه به یو کس وو چې اجازت نه بغیر به څوک دم نه نشو راته فطفق النبي صلی الله علیه وسلم یلوم حمزه نو شروع شو پیغمبر پاک ملامت کوي حمزه صاحب فيما فعل فقار کې دي کړی دي شراب دس کړی دي علی لدی تاوان ورکا خامخه بد او خاله کړي وکنه دا د ژوندې اوخه واخه چې سړی غوسه کې دا کومه حلال ده بیا دغه تشي دی اوشلو ویني دي ته وخت کړي دا سوکړه خوشوي فاذا حمزه سامل ناګان چې قتل نو حمزه په نشکیو ساملون په نشکی ډکو محمرتن عیناو سری کړه شوی سترګې د دې د شرابو د نشینا ونظر حمزه الى النبي صلی الله علیه وسلم حمزه داسې نبی علیہ السلام تو قتل لک شرابی چګونه ثم صعد النظر بیا داسې نظر پورته ک
فنظر الى ركبتي د پیغمبر پاک زنګون ته قتل ثم صعد النظر بیا نور چت ک نظر فنظر الى وجهي د پیغمبر پاک مخ ته قتل وګنه څنګه درو ٹھیک شو ثم قال حمزه بیا حمزه وهل انتم الا عبيد لابي نیتا سو مگر غلامان د پلار زمائے اس پدے کے سوال دے چاپ نبی علیہ السلام کو عابد نو حر دے علی سے عابد نہ دے حر دے اشارہ دا چې عبد المطلب چې دے هغه ډیر بہادر او شجاع او دغه نوم په دنیا کې ډیر مشهور وو دوی فرمان نیتا سو مگر نو کران د پلار زمائے مانا کہ تاسو پدی خاندان باندې نشه کوي نو تاسو نه خو زما عبد المطلب ته نسبت مخ کې دي زوی ما او تاسو یې نسیه نو د زوی چې کوم دې په نسو باندې مخ کې وي نو نه تاسو مگر زما د پلانو کران یې بیا په دې باندې ابن تیمیه صاحب او نور وی چې دای ولې وی دا نبی پاک ته دا څه ولې وی چې تاسو غلامان یې دغه بیا تاویلات کی وی زکا چې چونکه عبد المطلب یو مشهور شخصیت او ورغه ته په نسبت باندې اصلي خوشاله ده خوشګنا نو معنا حمزه فخر وکړه چې زه عبد المطلب سکل دیما او تاسو خود زامن یې تاسو حق ته چې تاسو مال راځي زور را لیکن گنگوہی زندہ باد گنگوہی زندہ باد رشید احمد گنگوہی زندہ باد گنگوہی رحم اللہ فرمائے دی چې دې خبرې کې تعویذ ته ضرورت نشته ناشنا خبر تعویذ ته ضرورت نشته په تعویذ سره کې سړی په نشه کې و د نشي سړی کومه خبره درست دی دغه خسته خبره کړه حمزه پس کېو نشه کېو نو چې په نشه کې نو د نشایي سړي خبره خو سمې نه یو غیر مناسب خبره د حمزه د خلینا په وجه د نشي راوته ده دې کې څه تعویل کوي غوي خسته خبره کړه سمجھتم نا فعرف النبي صلی الله علیه وسلم انه شامل پیغمبر اسلام ته پته ولې چې د خو په نشه کې ده فانا کاسا پیغمبر اسلام واپس رسول الله صلی الله علیه وسلم علاقبه خپل پوند باندې القهقرا شاپشا قهقرا دي ته لکه سره چې دن نشي بیا تاسو مونږ ته ګوري رواني بار شاپشا څوک ته پیشي شاوي یعنی پشاش پشا او داولی محدثین فرمای دیل پار نبی علیہ السلام ته خطر لایق شوا ته دی باندې خطر لایق شوا چې دا سړی خو چرته عدول او نکی دا قول غیر مناسب نه په طرف د فعل غیر مناسب تا اوس وجهل انتم الا عبید لابي دا قولی خبره بیا دانی چرته لاس واچي او سره په نشه کې نو چرته ایمان خراب نشي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بار وته وخرجنا معه علی سیوی نبی علیہ السلام د حمزه د کور بار راوته موږ حمزه نبی پاک سره بار راغلو مقصد دې چې حمزه بدری دې علی بدری دې رضی الله عنه اجمعین نور پکې سنشته قربان شمدتانه حدثني محمد ابن عباد يعني وبه قال حدثني وبه بورسرواه وبه قال حدثني محمد ابن عباد قال حدثنا ابن عيينة قال ابن عيينة انفذه لنا ابن الاصبهاني ورد حدیث مختصر توجہ کا حدیث معنی گران ده حدیث مختصر ده و مقصد د امام بخاری دا دی چې سهل ابن حنیف بدری دی مقصد د امام بخاری سره سهل ابن حنیف
بدری دے بس دیوی چه حدثنا ابن عیینہ منگتا ابن عیینہ یعنی سفیان ابن عیینہ حدیث بیان کا قال سفیان وی انفذه لنا ابن الاسبحانیو خود انفذه سمان دا ورمالی کچ انفذه دا نفذن دے نفذ سندلو تموی او نفذ یو خبر انتہا تا رسول تموی یو خبر انتہا تا رسول تموی تو مانا کہ انفذه لنا پورا سند سرا حدیث بیان کے منتا پا اختر آخرہ پورے مانا یاد کہ انفذه لنا اے پورا بیان کے منتا حدیث پا سند سرا نفذه اے بلغه الى منتہاہ نمانا اوئی رسو منتا حدیث پا پورا سند بیانولو سرا جاسو پورا سند سر حدیث آخر ترا ورسو دویم مانا دا کی ستا پا دی حاشا کی لکلی دی چه انفذا دا نفذا پا مانا دا ارسالم دے ارسال پا مانا دا لیگلو سر رازی نو ارسال پا مانا دا کتابت سر رازی اشارہ چه دا حدیث منگتا پخلے نو ویلے دا حدیث منگتا بیان کرے نو حالکہ منگتا پا خط کی لکلو بیائی را لکلو نو دا حدیث مکاتبہ دے دا حدیث شدی دا پا طریقے دا مکاتبی سر دے اس مانا کہ انفذه لنا لکلے را اولگ منگتا دا حدیث یا سا لکلے را اولگ منگتا دا حدیث پسند سرام چاہ را اولگ ابن الاسبحانیو ابن الاسبحانی چنمی عبدالرحمن ابن عبداللہ دے سمعو من ابن معقل شدید ابن الاسبحانی دا حدیث آوری دو دا ابن معقلنا اگا سوچ ان علین کبرا علا سال ابن حنیفنا کلچ سال ابن حنیف وفات شو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو دغی جنازہ اکڑا او پا جنازہ کی تکبیر نووی بیاستویس بعض رواتو کی راضی شپاگ راضی بعضو کی پینزر راضی ساشی لکلی جمہور قول دادے چو تکبیرات جنازی سلور دی او کی یو سڑے پینزم تکبیر ہوئی نو مقتدیان بے موافقت نہ کی او جنازہ نہ باطلی گی زکر چی با جنازہ کی سید رساو نشتے او بیا دوبارہ تکرارم نشتے کبر علا سالن جنازہ اکڑا پس سال باندی فقالا علی انہو شہد بدرا دا سال ابن حنیف چو نو دے بدر کی حاضر ہو پس امام بخاری تا یو درد تر گئی او دے بدری او دے بدری مخزان بدرین بس گورا مقصد دا امام بخاری دیزے کی دا ثابتی دا عمر سیب زمو چنم خنیس ابن خزامہ سہامی و اغا بدریو بس مقصد دا امام بخاری سے ذکر کول دا خنیس ابن خزامہ خنیس ابن خزافہ السہامی چان انہو بدریو خلاص نور خبری پکی و بلزے کی کہو دا حدیث بلزے کے برازی کتاب النکاح کم رازی گورے خلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا حضرت عمر سے لوروا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ دا خنیس ابن خزافہ سامی پہ نکاح کیوا نو خنیس پہ بدر کی حاضر ہو او بیا د احد په زمانه کې د مړو سره بیمار شو بیا وفات شو یا زخم ولګي د گزار او هغه نه مړ شو نو د بدری صحابي دی کله چې خنیس وفات شو حضرت حفصه کونډه شو
حضرت چیدت تیر شو حضرت عمر سے وراغ عثمان ابن عفان توی زما لور کونډه شوی دا زدا غواړم چې تعالی په نکاح درکوم. حضرت عثمان ورته زما تعالی سره د پس جواب درکوم. سره د تیر شو یو ورځ دوا درې حضرت عثمان سے وراغ زما اوس دی وخت کې دویم وعده ته ان اراده نشته داونه چې ستالور نه کوم زما دویم وعده ته اراده نشته. نو صدیق اکبر ته وی توجه ہے صدیق اکبر ته عزت تعالی خپل لور حفصه در کوما صدیق سے نه ها او نه نه وی او دغه وجه حدیث کې ذکر د مخ واورا سره دی نبی علیہ السلام ناستو صدیق اکبر هم ناستو د په دغه وخت کې چرته نبی علیہ السلام به تذکرہ کړی چې لور د عمر چې حفصه ده هغه کونډه شو. تخیل نه ان پدې کې د حضرت اراده د نکاح ضمنن ظاهر شو. توجه کرنا نو چې کله عمر ابو بکر ته وی چې تا لور در کومه حفصه نو دې نه هاوي نه ناوي چې سو وخت تیر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغام د نکاح حفصه ولېګا حضرت عمر نبی علیہ الصلوۃ تخپل لور په نکاح کړه. نو چې عمر خو غسناک شړیو عمر سے وراغ ابو بکر ته وی ما خپل لور عمر عثمان ته پیش کړه دغه مال جواب راکړه زه خفه شوم خو جواب راکړه خفه شوم استاد چې کوم جواب نو راکړه کنه نو پاغي زګر ډیر زیات خفه شوم تا ته ما د خپل د لور نکاح پیشکش وکړ نه ته هاوي نه ناوي زه ډیر زیات غمجن کړم ځکه چې یو سړي ته جواب ورنه کې ډیر پریشان نه کړه. حضرت صدیق اکبر وی عمره ما ها ځکه نه کو چې ما د نبی علی السلام نه اوریدو چې نبی اسلام ستاسو د لور تذکرہ کړي و ما ها ځکه نه کو او نام ځکه نه وی چې راز د پیغمبر احکار نشي افشا نشي راز د نبی افشا نشي کې نبی نکاح نه کوي ذکر هو کړو کې نکاح ورسو نه کړ زما په خلی به د نبی راز افشا شو نو ما د خپل د نبی راز نه افشا کو او مره کې د نبی پاک نه پاتې نو ما بیا نکاح ورسره کړو ولې خفای نو دغه وخت عمر سے خوشاله شو دی وخت څوک دا ویل چې زما لور پیغله د تعالی په نکاح درته بیا خلق یلکه دا ځکه دې کې بس چلو خلق دې کې بس چلو واکه دا حدیث آسان د ټول ما درته په پښتو کې وی اخ بني سالم بن عبد الله نو سمع عبد الله ابن عمر سالم چې دې د عبد الله زوی د عمر نسې دې دی ماوریدو د خپل پلار عبد الله نه چې د عمر سیب دې یحدث دې بیانو ان عمر الخطاب بشک عمر سیب حين تعیمت حفصه سوچ کونډه شو حفصه چې لور د عمر سیب دا تعیمت چې کونډه شو ایم نه ده الایم به معنا د کونډې سره ده من خنیس ابن خزافه السامی د خنیس نه چې دوی د خزافه سامی ده وکان من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا خنیس د صحابه کرامو د پیغمبر اسلام نه قد شهد بدر چې د بدر کې حاضرو بس امام بخاری مسلک حل شو توفی بالمدینه او د په مدینه کې وفات شو څوک په بدر کې شهید شو او څوک چې د په احد کې یا د احد نه پستا یو زخم دا جوړ شو بیا دغه نه دی وفات شو قال عمر فلقيت عثمان بن عفان زم خامخ شم عثمان بن عفان تا فارس والے حفصه ما پغی بر خپل لور حفصه پیش کا یم دی نکاح دغه فقلت ما ان شئت کستاخوخی انکحتک حفصه بنت عمر استاخوخی اے عثمانہ نو په نکاح در کوم در تلور خپل
قال عثمان سأنظر في امری زبا سوچکم پخپل دے کار کے فلبست لیالیا عمر ما تیر کړ سشپې فقال عثمان قد بدالی تاکي سره ما ته زما دي زړه دا فیصله وکړم زهر لی ما ته دا خبره ښکار شو الله اتزوج یومی هذا چې نکاح نکوما په دې ورځو کې چې دادی یعنی دې ورځو کې نکاح ته سم نه ما یا په دې لپاره چې پیسې نوا یا سنور مسله وا په دې ورځو کې نکاح ته سم نه ما داو نو چې دویم نکاح نکوما لکه بیا خو کړو کنه قالوا مروي فلقيت ابا بكر دین پس ابو بکر څخه لاړم فقلت ما ان شیطان کهتو کا حفصه بنت عمر کستاخو ابو بکر زتا تقول در کوم په نکاح سره فاطمه تا ابو بکر چوپ شو فلم يرجي لي شيئا ما ته اس جواب انک فكنت عليه عمر ومز پدی ابو بکر او جد مني على عثمان دیر خفقی دن کے منی د وجدان زمانہ په عثمان باندې او جد من وجدانی علی عثمان ز خفشما غمجن شما نه جواب بعد می جواب د ابو بکر زیات هغه خفقانا چې خفشما د عثمان خو بیا خبر سپینه وکړه لیکن ابو بکر خبره دباو کړوا ډیر زیات خفشما فلبست لیالیا نما تیر کې سشپې ثم خطبها رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا نبی علیہ السلام ماته د حفصه د نکاح پیغام راولېګا وانکحتها ایاه ما خپل حضرت ته په نکاح کې ورکړه فلقین ابو بکر ندین رسول ابو بکر هغه فقال ما تو لعلک وجدت علیا شاید عمر تبا خفشوی دمانا حین عرضت علی حفصتا چکلتا ما بانی نکاح دا حفصی پیش کرو فلم ارجی الیکا ما دل جواب نورا کرے قلت عمروی نام آو کرنڈی زیاد خفشو ما فقال ابو بکر فإنه شاند خبری دادی چلم یمنانی زنو من کرے ان ارجع الیکا چتالا جواب درکما دا ہاں او دنا فی معرض چتا ما ته پیش کړو نکاح الا انی قد علمتو مگر تی منا کړم چې ما ته پته و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قد ذکرها نبی علیہ السلام په یو مجلس کې د حفصه ذکر کړو چې د حفصه ذکر کړو نو ما ته یقین راغی چې د نکاح خیال وي ورنه کې د نکاح خیال نه وي د ذکر کولو فایده سوا فلم اكن لافشي سر رسول الله صلی الله علیه وسلم نو مزه چې ما کار کړې وې راز د پیغمبر خپل دې ته وې د کشرانو خبرې چې نه اخکار کوي د مشرانو خبرې مقام د کشر چې نه مقام د کشر چې نه اخکار کوي راز د مشر ولو ترکا اے عمر کی چر پیغمبر پاک دا پریخ وی لا قابلتوها ما بخا مخستا ایجاب قبول کرو ما بیا دې سره عقد نکاح کرو شاب طالب جان اے امام بخاری مقصد دا شباب مسعود چنو میں عقبہ ابن عمر دے دا ثابتی اے عمران الدین دا ثابتی چی دے بدری دے بس اس گورے علماء کرام صلحاء امت اللویل شخصیاتو دا ثبتی حاشا کی قتلی یا راتن کی صفی پاشا کی با قتلی چی دا با مسعود پبارکی اختلاف دو علماء دے چی دے بدری نہ دے سو کوئی تے بدری دے اور سو کوئی چی بدری نہ دے امام مسلم ہوئی چی دے بدری دے امام سیوطی ہوئی چی دے بدری نہ دے دا سنور دیر علماء ہوئی چی دے بدری نہ دے او دے تا بدری زکا ہوئی چی دے پا مقام دا بدر کے پاتی کی دن کے دے او زکا بدر خوب آغا کلے دے ٹھیک شوا
خپنه شي چې ته پیغام یو نه سي لکه پنځپیر دی یو سره په پنځپیر کې پاتې کیږي خو عقیده د پنځپیریت ني دې ته خلداوي چې د پنځپیرې دی ولی لانه ساکن فل پنځپیرې او که څوک چې د غیر پنځپیرې دی مان نظریه د پنځپیرانو نه ده ابا مسعود انصاری چو په غزوه بدر کې شریک شوه نو شریک جنگ نو البته غي نرستو په بدر کې پاتې کې دوه پارا اوسه دوه پارا تلو چاوي سوګي ته بدري وو او سیدون کې وو اسو کوي چې د بدري نو یعنی غزوه بدر کې حاضر شوه نو د امام بخاری دوی شخصیت ته یو حدیث نه نو درې حدیثه لګاتار امام بخاری راوړل او اشاره کوي چې د بدري او بیا امام بخاری وی چې المثبت اولا واقدم من المنفي مثبت اولاد منفی نوی نو حدیثو کې بدریت ثابت ته بیا ول انکار کوي تاسو چې د بدری نه ده درې حدیث امام بخاری راوړل دا ګوره ورته وکي د طالب جانا عبد الله بن یزید وی سمع با مسعود البدریه دی اوریدو دا با مسعود بدرینا نوم دا با مسعود عقبه ابن عمر عن النبي صلی الله علیه وسلم قال نفقه الرجل على آلی صدقه دا ودته بیا بل ذکر راځي چې هغه کا خپل خاندان باندې چې په خنیت نفقه کوي نوم صدقه ده لکه ته خپل بچي په کړیوم پالل شګته چې نه یو 2 کیلو غو قرارما او چې خسته دی اخري او ماړشي دم خیرات ته قربان دي تانا بس امام بخاری داوی چلکه زید ابن حسن چې ده دا ابو مسعود چې کوم ده چون میں عقبہ دے شاہدہ بدرم دے الکه بدری دے خلاص شوا اس دا مسئلہ بتاتا وہ بخاری جلد اول باب المواقیت صفحہ 75 کې راشي او بیا ال تک منګه په دې باندې باس کو جلد اول د بخاری صفحہ 75 معنی یاد کا زوری وی سمیت عروة ابن الزبیر ماورد دا روایت عروة ابن زبیر نا یحدث عمرہ چه دی بیانو عمر تا دا عمر ابن عبدالعزیز مفعول دی یحدثو دیکھا او دی یحدث فائل عروة دی یحدث عمر ابن عبدالعزیز چه دی عروة حدیث بیانو عمر ابن عبدالعزیز تا فی امارتی پا زمانی دا بادشاہت تا عمر ابن عبدالعزیز اخر المغیرة ابن شعبة العصر یورد حات مغیرة دا مازگر موزو رستو کرو دا وقت مستحبانا وو امیر الکوفت او دا مغیرة چو دا کوفی امیرو فدخل ابو مسعود راغ ابو مسعود چو عقبہ ابن عامر الانصاری دے دا نکد زید ابن حسن دے او شهید بدرن او دے بدر کے حاضرو فقال دی ابو مسعود ویلو لقد علمت اے مغیرہ تو کو خبری نزل جبریلو اللہ اسمان نے جبریل علیہ گلو فصلى جبریلو فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التم مواقیت کے براشی فصلى جبریلو نماز وکړه جبريل نو بیا موږ وکړو پیغمبر علیه السلام دا یو لویه مسله ده چې ترمذی کې براشي ابو داود کې براشي چې نبی علیہ السلام وی امنی جبريلو جبريل زما امامتی کړي وا جبريل مخ یو زور پسې وما بیا خلک سوال کوي چې جبريل خو متنفل او نبی پاک مفترض او اقتداء د مفترض په متنفل څنګه صحیح شو شوافی دا مسلک دی چې صحیح ده حنفیان وی چې دا تعلیم دې پاروا سوا او موږ دغه یو جواب کو چې دا امامتی
نوا بلکې دا تعلیم د متعلمو لکه بخوا به مليانو طالبانو امیانو بچی مستودول چلکه شاب نیتو تړه و نیت نو کو زړه لاندې باندې نه 2 رکعات فرض کوم د سار د مانزه شاب لا زوچت کو غونو تیوسا و الله اکبر و سبحانك اللهم دارنګ فصلى جبريل راغی نو صاحب 2 رکعاتو کې ما ته ګوره زه موږ کوم دا الله اکبر الله اکبر دا 2 رکعاتو بیا نبی پاک 2 رکعاتو امامتی نشوا فصلى جبريل نو فصلى رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا به التوی بخاری کې کتاب المواقیت صفحہ 75 کې فصلى رسول الله صلی الله علیه وسلم 5 صلوات ثم قال هكذا امرت بیا جبریل نبی علیہ السلام ته ما ته دقه سي حکم شوه دے چې موږ وکړو د کان بشیر ابن ابي مسعود يحدث عن ابيه بشیر ابن ابي مسعود دا حدیث به د خپل پلان نقل کاو شاب یو حدیث بولوا چې د امام بخاری کوټه پوره شي بس ګوره امام بخاری رحم الله دا خیتا ته په حدیث دریم کې چې ابو مسعود بدری دی تیشوا په دې باندې بیا بره هاشو ګوره او ما درته خسته خبرې کړې دي امام سیوطی وی چې بعض وی بدری دی او اکثر دا چې دی بدری نه دی امام بخاری وی چې بدری دی امام مسلم وی چې بدری دی ابن عبد البر وی چې بدری نه دی المثبت اولا من نافی دیر پار امام بخاری درې روایتونه پر لپس راوړل چې درته اوخه چې بدری ٹھیک شو وحدثنا موسى قال حدثنا ابو عوان الاعمش عن ابراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد عن القمتان ابي مسعود البدري خلاص بدری ثابت کا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآیتان من آخر سورة البقرة اگا 2 آیتونه چې په اخر د سورة بقره کې راځي من قرأهما فی لیلة هر هغه چې دا 2 آیتونه په یو شپه کې وي کفتاه نو کافی کیږي ولدا 2 آیتونه الکه د سنا یو خمان دا کفتاه اے کافی کیږي لپاره د حفاظت د موزیاتنا یا مانا دا کفتاہو کافی کیگی دل پارا دا وظائفو دشپی چه نور دا نو نشی ماستا وظائفو دشپی تا سلزر ربنا تناوی سلسوان اللہ بحمدیوی خسترشوی تاوی آمن رسول مانزل لی می ربی والمؤمنون قلان آمن باللہ بیاتا دوار آتنا تاوی دشپی نو کفتاہو دا غشپی چکم وظائف تانا پاتی شو دائی فضے گدا کافی شو یا کفتاو عن شر الشهور قال عبد الرحمن وی فلقیت ابا مسعود زملاشم ابو مسعود سرا ویتو بالبیت او دی تواد بیت اللہ کو فسألته ما تی تپوسو که نو فحدثنیه نو ما تی دا حدیث بیان که انور تفصیل بے پس 753 کی رازی واڑوت 753 سبحان الله حدثنا عمر بن حفصنا قال حدثنا ابي قال حدثنا مش قال حدثنا ابراهيم عن قمة عبد الرحمن يزيد عن ابي مسعود الانصاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الا تناغر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه